ټولو کچکول بھائی تاسو کو بیٹھای چې سورا ممبران دي او زمونږ د پرچاونو د باکر سورا زمونږ رونه مشران کشران او ما سره راغلي زمونږ ضلع صدر سهیل خان زمونږ تحصیل صدر جانزیب خان او تحصیل ناظم عطا الله خان او شاه ولی خان. زه ډېر خوشحاله شوم چې نن تاسو زمونږ دومره عزت وکړو، دومره غټ استقبال مو وکړو. ما سره الفاظ نشته چې زه ستاسو شکریه په کوم توګه ادا کړم. زه یو تپوس تاسو نه کوم، ما ستاسو نمایندګي وکړه درې نیم کاله چې حکومت ځکه چې بیا خو زموږ حکومت ختم شو، 14 میاشتې باقي حکومت او دا چې اوس هم دی د پی ډي ایم حکومت دی، تقریبا د دویمو کالونو دی حکومت دی. په دې درې نیم کاله چې ما سره کار کړی دی ستاسو په دې علاقه کې، نو د پاکستان چې جوړ شوی دی د هغې نه تر اوسه پورې دومره کار شوی دی په سلیم خان یونیون کونسل کې. ما تاسو سره خپله پښتو ولګولی، زه چې دلته رالم دا روان روډونه او دا کاږه پلونه، تاسو چې پل یو هغه چې بلکل سجده باندې پروت و. مطلب که د ګیس خبره کې، که د بجلۍ خبره کې، که د لارو کوڅو خبره کې، که د ګراونډونو سکولونو خبره کې، په پرخ مې دلې کړي دي، په پرخ ما تاسو سره پښتو کړې ده. که د الکټر کار پاتې شوی دلته نو دا هم منظور دی، فنډ منظور شوی دی، سکیم منظور دی. خو بھائی زه چې حکومت ته لړم نو دا اوس چې زموږ مقابله کې ولاړ دي دا دی حکومت نو دا 14 میاشتې او که نو حکومت نو کم از کم دونې نه شو کولی. مونږ خو اکثریت کار کړی که لغونه کې تارکول یې چولی وی یا لږ چې زندۍ څه کار پاتې و هغې کړی وی. زه خو دا په چیلنج باندې وم چې په 14 میاشتې کې 14 میاشتې د دوی په شریکه حکومت و که نه، په شریکه د حکومت و. په دې حکومت کې دی یو خښته راوړی دی، یو خښته که صرف چغې سورې وایي ځکه چې دی د خپل مشرانو سره خبره نشي کولی نو کار خو بیا لویه خبره ده. داسې ده که نه ده؟ ورځ صوابۍ ته عمران خان په درنه کتلي. زه خو ستاسو ورور ستاسو عزیز یم که نه، ما له چوده راکړی خو لکه چې تاسو مې درکړې ده که نه. ما که فنډ راوړی دی، ما که پروجیکټ راوړی دی، ما که سوره ډیولپمنټ کار کړی دی، خو د عمران خان په وجه مې کړی دی. هغه مله الله عزت را کړی، عمران خان عزت را کړی او تاسو عزت را کړی وه. نو چې عمران خان چې دومره زیات فنډونه او دومره لوی عهده را کړې وه او په عمران خان سخته ده، نو موږ به عمران خان پرېږدو؟ ما عمران خان اوس دا الیکشن چې دی دا زموږ د پښتو الیکشن دی، دا عمران خان سره پښتو کوو. ما که جیل تیر که، ما که دا 14 میاشتې یا دا تقریبا 2 کاله یو قسم نه مخروطیه وکړه، دا 2-3 ورځې شو چې زه راغلی یم. ما صرف یو خبره کړې ده چې زه د خپل پښتانه وروڼه، خپل عزیزان، خپل ثوابیوال پاکستان ته مخ تورنکول نه غواړم چې څوک ورته ونه وایي، چې څوک ورته ونه وایي چې وا تاسو مشر خو تښتېدلی، ستاسو چې کوم نماینده وه خو پرې خوند وخته. وروره ستاسو پټکی مې جګ ساتلی دی او جګ بیا ساتم انشاءالله تعالی. څوک ورته ونه وایي چې څوک ورته ونه وایي چې وا تاسو مشر خو تښتېدلی، ستاسو چې کوم نماینده وه خو پرې خوند وخته. وروره ستاسو پټکی مې جګ ساتلی دی او جګ بیا ساتم انشاءالله تعالی. عمران خان سره مې ملګرتیا نه، پښتو مې ده ورسره پښتو. زمونږ د پښتانه خو کمزوري نه خوښوي که نه، پښتانه خو نرتوب خوښوي. یاره چې مړ او ژوندی یم عمران خان سره به ولاړ یم انشاءالله تعالی. خو تاسو به وروره ګوره ما سره پښتو کوئ، زما لاس څخه به تاسو مضبوطوئ ځکه چې زه به ستاسو په سر کومه. که تاسو راسره ولاړئ کلک انشاءالله تعالی نو زه به دنیا ته وایم چې
زه او زما خلک او صوابیوال لکه د غر عمران خان سره ولاړ دي، لکه د غر ان شاء الله تعالی. عمران خان څه ګناه کړی دی؟ عمران خان څه چل کړی دی؟ عمران خان صرف دا کړی دي چې هغه خبره کړې چې کچکول به کومه خبره وکړه چې د کوم پارټۍ سره چې خپله خاوره خپل اختیار، صرف دا خبره کوي چې زما په ځمکه به زه خپلې پالیسۍ چلوم، په خپل وطن کې به زه خپل اختیار استعمالوم. او په دې وجې چې امریکې ته انکار وکړه چې absolutely not چې زه اډې نه در کوم نه چې څه وخت افغانستان نه امریکا ورته نو هغوی دا مطالبه وکړه چې تاسو موږ له اډې راکوئ. عمران خان وایي چې اډې نه در کوم، نه مو ډرون اټیک ته پرېږدم، نه د له اډې در کوم، ځکه چې موږ نور جنګونه نشو برداشت کولی. دا 40 کاله زموږ په دې ښار باندې جنګ وشو، انتها پسندي سیوا شوه، کلاشینکوف کلچر راغی، برداشت ختم شو، روزګار ختم شو، اغوا پر تاوان سیوا شو چې چا سره پیسې دي هغه پنجاب ته ځي یا ملک نه بهر ځي، ځکه چې دلته امن نشته. دلته چې نو دهشتګردي سیوا شوه، ولې چې 40 کاله د پښتنو په دې ښار باندې ټوپک د بارود د بم کاروبار وشو. بس دی که نه؟ نو موږ دا نشو برداشت کولی. موږ نه د بم او د بارود، موږ امن غواړو او د امن ژوند غواړو. موږ خپل بچو له تعلیم غواړو، موږ خپل بچو له علاج غواړو، موږ خپل بچو له ښه روزګار غواړو. خو هله به کېږي چې امن دلته راشي. نو موږ څه پالیسي وکړه؟ موږ د یو ملک خلاف نه یو. موږ امریکې ته ووایي چې په امن کې موږ ټولې دنیا سره یو، خو نور د جنګونو صدار نه جوړېدل غواړو. موږ به په خپل وطن کې د خپل مفاداتو مطابق پالیسي چلوو. زموږ ملک ته موږ به خپل اختیار استعمالوو او هغوی ته داسې لیډر نه دی پکار. نو عمران خان خو په دې قوم غیرت کړی دی که نه؟ داسې ده که نه ده؟ زه تاسو ټولو نه تپوس کوم داسې ده که نه ده؟ عمران خان غیرت کړی، غیرت به ورسره کوئ؟ ما پښتو کړی، پښتو به راسره کوئ؟ کلک به راسره ودرېږئ؟ صحیح راته ووایئ چې صحیح به راسره ودرېږئ، نر به راسره ودرېږئ، دا کمپین به تاسو چلوئ؟ وروره دی زموږ خلاف چې څه تشدد کوي، دی چې زموږ خلاف کم ظلم وکړو، د دې ظلم جواب به انشاءالله په 8 فروری ورکوو انشاءالله تعالی. خو په نره به راوځئ که نه انشاءالله تعالی، خو په کلکه به راوځئ انشاءالله تعالی. او زه دا وایم د کارونو والې سره، نو وروره خدای پاک ما له اوس دومره سمجھ راکړه، صوبایي سپیکر هم پاتې شوم قومي، انشاءالله په 2/3 میجارټي سره به ګټو انشاءالله تعالی په ټول پاکستان کې که خیري دی چې څومره غلطۍ کوي نه باوجود به ګټو. خو زه وایم که دا حکومت خو څه که زه پوزیشن کې هم د دې نه زیات کار کولی شم انشاءالله تعالی. نو زما دا امید د تاسو نه چې دا کمپین به تاسو چلوئ سر انشاءالله. ها جی چلوئ به که نه؟ پاسئ به انشاءالله. ها جی چلوئ به که نه؟ پاسئ به راسره؟ دا پښتو به راسره کوئ؟ د باکر نه نه ګورئ، د ټول سلیم خان نه. سپیکر صاحب پښتو لیکل نه او د سلیم خان خلک بې پښتو او بې ننګه نه دی، ګټي به دي، ګټي به دي او انشاءالله ګټي به دي. دا اوس راکمال زور د پی ټي آی نه باندې خبر به دي د زوره کم او تاله به تخته د غرور پر مخې لسکوره کم. عمران خان د کوم هیرو دی، زموږ لیډر، هر یو کار په ایماندارۍ کوي، د هېڅ چا نه یېرېږي نه او دغه دلاور په دباولو دباویږي نه. و بې غیرته اوس بیا رالی، خو کوڅه وجه نه یېره کړم او تاله به تخته د غرور پړ مخې لسکوره کړم. کرپشن باندې چې کول شرم دله نه درتللو، په دوبۍ او په لندن ما هوټلې جوړولې، و کاپیرانو وینې زموږ څکلې، په وښکو به هم ایدلي. کاغذ ته لاس واچو. داسې دی چې وروره تاسو چې کوم اجاز خان تاسو سره کومې خبرې شوي دي انشاءالله تعالی چې موقع راشي دا ټول به
دا ټول کارونه به خدای کوي ان شاء الله زه به کوم ان شاء الله تعالی ان شاء الله خو ما سره ټایم کم دی موږ سره 20-22 دن دي مونږ کمپین د پرونه شروع کړ تاسو ته پته چې کله نه یو شانتي او کله بل شانتي او کله یو ډرامه کله بل ډرامه وخت نشته څوک داسې چې هغوی دا وایي چې زه به دا 20-22 دن تاسو سره کمپین چلوم او زه به خپل خلکو سره لاس اوچت کړی درته ووټ نه کمپین به راله چلوي که نه وعده ده انشاءالله کلکه وعده ده انشاءالله تعالی انشاءالله دا به د پښتو جنګي دا به زمونږ د ایمان جنګي او دا به د وطن جنګي انشاءالله تعالی program اختتام 2 لګو ته کایته بیا خاص ایمان او